یو خورکې د هغه د قسم په باره کې تپوس کوي چې یو بنده قسم وکړ چې زه به دا کار نه کوم او بیا هغه کار وکړ، قسم مات شو، نو دا به اوس کفاره یا روجې څه به کوي؟ نو اول حکم د کفارې هغه دا دی چې دا به لسو غریبانانو له 2 وخته د مړې خېټې خوراک انتظام وکړي. دا وسې نه کېږي نو بیا کوي چې دا 2 وختو خوراک دا لږ ګران کار دی، نو لسو غریبانانو له به بیا د روزانه یوه فدیه د روجې څومره وي، نو د لسو غریبانانو د فطرانې انتظام به وکړي. مثلا نن سبا فرض که 200 روپۍ دی، نو یو غریب له 200، بل غریب له 200، نو لسو غریبانانو له به ورکړي او یو غریب له دا 2000 روپۍ غالبا راځي، نو د ټولې قسم د یو قسم ټوله فدیه یو غریب له نشي ورکولی. او که خامخا وایي چې 10 غریبانانو له نه یو لی ورکوم، نو بیا به په 10 ورځو کې په 200 روپۍ پې ورکړي، نو انشاءالله خبره به سمه شي. او که فرض که دغه وسیم نو فدیې ورکولم، نو بیا به 3 روجې پرله پسې نیسي. بل د کاروبار دپاره وظیفه غواړي، نو بهترین کاروبار به الله درکړي. وظیفه دا وکړي ماښام مونځ نه پس یو ځل صورت واقعي تلاوت کوئ، انشاءالله بهترین روزګار الله تعالی به ستاسو لاسو له درولي. د رشتې دپاره وظیفه دا ده چې د سحر او د مازدیګر مونځ نه پس سورت رحمان تلاوت یو ځل کوه، انشاءالله بهترین رشته به الله تعالی تاسو له درکړي.